سلامونه. تازه خبر او ډېر بد خبر د ملګرو په رغګانو ډیم کې یو عرفان الله نامې ځوان هم دغه ډیم ډوب کو هم دا وسه بل اړخ ته په پرون په باجوړ کې یو کس زاید الله په نامې ځان وژنه هم وکړه. ملګرو باجوړ ډېر زیات د غمونو او د دردونو څخه او د تکلیفونو څخه تېرېږي. ما مخکې هم په دې رغګانو ډیم باندې ویډیو کړی و چې دا رغګانو ډیم دا یو غیر محفوظ ځای دی. دا هر کال چې کوم د میندې جوړوي او دا هر کال ځوانان ډوبوي او دا هر کال یوه ناوړې پیښه رامخته کوي چې په دې کې مالي نه بلکې جاني نقصانونه ډېر زیات رامنځته کېږي. ما مخکې هم ویلي و چې رغګانو ډېر ډیم چې کوم د دومره ښکلی نه دی چې هغه تاسو ته په موبایل باندې څه شو کېږي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي و چې د دې په ځای تاسو بل داسې ځای ته چکر ته لاړ شئ چې په هغه کې ستاسو چې کوم جاني نقصان ونه شي، هغه کې ستاسو د جاني نقصان مطلب کم وي، د هغې چې کوم پرسنټیج د هغه بیخي کم وي. دا داسې ډیم دی چې تاسو په هر کال کې د دې ناوړې پیښې رامخته کېږي او تاسو د هغه په رسنیو باندې ګورئ چې څومره ځوانان یې ډوب کړل، څومره ځوانان یې د دې نړۍ څخه ورک کړل، څومره میندې یې وجړولې. دا رغګانو ډیم یو غیر محفوظ ځای دی ملګرو. دا تاسو ته زه خواست کوم چې تاسو د دې په ځای بل ځای ته چکر ته ولاړ شئ. خو بیا هم تاسو وایئ چې نه موږ دغه اینی، نو بیا هم تاسو ته زه خواست کوم د دې کومې کښتۍ دي د دې کوم نظام ترتیبي سیسټم د هغه بیخي غیر محفوظ دی، هغه ته بیخي تاسو ور ونه خیږئ. چیرې هم په دغه کې چکر یې ونه وهئ او د اوبو څخه تاسو بیخي ځان وساتئ او دغه صرف تماشې لپاره تاسو ولاړ شئ، باقي تاسو دغه ته بیخي مه ورخیږئ. دا یو غیر محفوظ او ستاسو چې کومه ځوانۍ دي دا چې کوم د خاورې کولی شي او ستاسو روحونه چې کوم دی دا اخیستلی شي. دا ډېر زیات څو وارې دا سیسټم وشو چې په باجوړ کې ډېر زیات ځوانان ډوب کړل او ډېرې میندې یې وجړولې او ډېره پلرونه یې وجړوله، ډېرو ورونه یې وجړوله. د دې په وجه درته وایم چې د دې اوبو څخه تاسو بیخي ځان وساتئ او حکومت څخه هم خواست کوو چې دا چې کومې کښتۍ دي یا کوم سیسټم یې دی دا بیخي تاسو کلک کړئ او دا تاسې داسې کړئ چې د کوم جاني نقصانونه نور مخته رانسي او خلک د دې څخه ونه لویږي. که نه وي نو تاسو هم ته ګورئ چې دغه شان ځوانان به مړه کېږي، ځوانان به ډوبېږي، موږ تاسو به همدغه شان په خپل ژوند سره لوبې کوو، موږ تاسو به همدغه شان مړه کېږو. مننه.